وګورئ د صحابو محبت ته ګورئ. ادب المفرد لکه څنګه چې امام بخاری یې کتاب دی. امام بخاری چې کوم احادیث د بخاری نه زیات شو، ډیر شو، در زیات شو، در یو بل کتاب یې تر جوړ کاغه ته ادب المفرد ویل کېږي. دام د امام بخاری کتاب دی، باقي کې احادیث دي. په دغه ادب المفرد کې یو حدیث دی او دا حدیث چې روایت کړی دی عبدالرحمن ابن سعد روایت کړی دی. عبدالرحمن ابن سعد څه فرمایي؟ وی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د خپا اوده شانته شوه، میږي شانته شوه، خپه داسې اوده شي، میږي شانته شي، بالکل خپل حالت لا ناراضي، داسې ښکاري لګا د انسان د بدن نه چې داسې جدای که په هغې باندې څوک داسې چونګاره وغیره لګوي انسان ته پته نه لګي، خپې باندې داسې یو حالت راغی. عبدالرحمن ابن سعد فرمای عبدالله ابن عمر ناست دی، ډیر پریشان دی، خفه دی. یو صاحب راغی په صحابو کې ورته فرمای ولی پریشانې؟ عبدالله ابن عمر ورته فرمای چې خپه مې خرابه ده، د خپې تکلیف دی راته، خپه مې اوده ده او خپه مې داسې میږي ده. دغه صاحب څه ورته فرمای اذکر من احب الناس، تا ته پته نشته هغه چا نوم واخله، صرف نوم یا واخله، نوم وسیله مه پېنسه. ګوره دا د صحابو عقیده ده، د هغه چا نوم واخله چې ټولو نه زیات محبت یې ستا په زړه کې وي. ډایرک به د خدای پاک جل جلاله دا په قسم کا. امام بخاری په ادب المفرد کې دا حدیث روایت کړی. څنګه چې دا خبره عبد الله ابن عمر ته وکړه چې اذکر من احب الناس، نوم واخله د هغه چا چې چا سره ستا په زړه کې ټولو نه زیات محبتي. چې کله دا خبره ورته وکړه عبد الله ابن عمر اوچت شو، څه فرمایي یا محمد صلی الله علیه وسلم، مبارک فرمایي چې د حضور مبارک نوم وخښت، قسم دی چې داسې حالت را باندې راغی لګا دې نه مخکې چې زما په خپه باندې تکلیف بالکل راغلی نه. مبارک فرمایي صرف د حضور مبارک د نوم اخیستو د وجنه. او تاسو ته پته لګي دا حدیث مبارک بالکل صحیح حدیث دی. او دینا یو بل خبرم ثابته کی چې د حضور مبارک د وفات نه پس په یا باندې حضور علی السلام ته आवाज کړل دا د صحابو سنت دی. عبد الله ابن عمر ویل یا محمد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالانکه حضور مبارک دنیا نه تلایو. نو د صحابو سنت یا رسول الله د محبت د وجه ویل، د ادب د وجه ویل، د تعظیم د وجه ویل. والله کدا ناروا وي یا نعوذ بالله چې څنګه خلق وای چې شرک دی، نعوذ بالله کدا شرک وي اڅ کله به د عبد الله ابن عمر په خله باندې دا الفاظ نه وي راغلي. دا حضور علیه الصلاۃ والسلام د نوم د هغه اثر، د هغه برکت